जी قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ایسر الحق د ضلع اورګزۍ نه خصوصي خپرونه کې تاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو مینوالو په نننۍ په دې خصوصي خپرونه کې به مونږ د اورګزۍ ضم کېدو نه بعد اورګزۍ ایجنسي نه بعد اور قبایلي ضلع اورګزۍ جوړېدل او دې کې کوم ترقیاتي کارونه روان دي، خاص کر په دې کې لوکل ګورنمنټ پبلک هیلث همدغه رنګې فارسټ کوم جنګلاتو کومه محکمه دي هغوی چې کوم کارکردګي دي او دې سره سره په ضلع اورګزۍ کې کوم کارونه شروع کړي دي هغه باندې به تفصیل خبرې ترې کوو. دې کې کوم د متعلقه افسران دي هغوی سره به خبرې کوو چې آیا ضم کېدو نه بعد په اورګزۍ کې کوم کوم قسم پروجیکټ روان دي او د چیک اینډ بیلنس څنګه روان دي او دې سره سره هغوی د اورګزۍ پرمختګ دپاره کوم قسم ګامونه پورته کړي دي. په دې خصوصي خپرونې کې به مونږ دې باندې خبرې اترې کوو چې دا کوم هدف پورې دې باندې کار وشو او اورګزۍ په پرمختګ کې به دې کې نور کوم کارونه کېږي. نو دې حوالې سره مونږ خبرې کوو. موږ کوم متعلقه افسران دي چې هغوی دې حوالې سره څه وایي. قدرمنو مینوالو په دا وخت مونږ د اورګزۍ یو ځنګل کې ولاړ یو. که مونږ ګورو قبایلي ضلع اورګزۍ چې کومه دی دا یا په ځنګلو باندې ډیپینډ لري، ډېره زیاته ښکلا لري او دې سره سره دغه خلکو زراعت سره هم ډېر زیات روزګار دی. نو د اورګزۍ د ځنګلو ښکلا له وجې اورګزۍ ډېره زیاته ښکلا دی او دې ځنګلو ته نورې ودې ورکولو لپاره هم ډېر زیات سټرګل روان دی. کوم محکمې فارسټ دی هغې دې کې نور ډېر زیات ځنګلات ولګولو، ډېر زیات ونې بوټي ولګولو، بلینټري هم را روانه دی. د کوم د ځنګلو کوم افادیت دی او د ځنګلو کوم پرمختګ دی دې حوالې سره موږ خبرې اترې کوو. په پروګرام کې موږ سره د اورګزۍ کوم د فارسټ افسر دی هغه ولاړ دی چې هغوی سره خبرې کوو. اول خو تاسو ته جي په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم نعمان خان دی او زه دلته کې ډیفو اورګزۍ کار کوم. ډېره مننه د وخت راکولو. نعمان صاحب تاسو موږ ته دا وویو چې په اورګزۍ کې خو اول نه ډېر زیات ځنګلات وو خو بیا دې کې بلینټري راغلی، بلینټري سره سره نورې هم داسې لوی پروجیکټ راغلی. دې کې څومره پورې پرمختګ شوی دی او اورګزۍ فارسټ دې کې څه کارکردګي دي؟ اورګزۍ ډویژن چې دی دا په دوه رینجونو باندې مشتمل دی او په دې کې زمونږ چې کومه د اورګزۍ چې کوم رینج دی فارسټ رینج دا تقریبا 1,83,000 سمثینګ چې دی دا لکه زمونږ هکټیر باندې مشتمل دی او په بقایا 46,000 چې دی هغه باندې ټرایبل سب ډویژن در ادم خیل مشتمل دی. نو چونکې دلته کې مونږ لکه 13 کال مونږ ته کوم ټارګټ ملو شوی هغه مونږ اچیو کړو. په هغې 400 هکټیر چې و په دې پلانټیشن و په هغې اګینسټ مونږ تر یو 477 هکټیر مونږ په دې باندې پلانټیشن کړی دی په دواړو رینجونو کې. اوس دا پرې مونږ تقریبا 500 هکټیر چې دی په دې باندې مونږ پلانټیشن کړی دی. کامیابي هغې لکه ښه کامیابي هم راغلی ده او دا پرې تقریبا یو 1500 هکټیر چې دی په دې به مونږ پلانټیشن کوو چې د دې کوم خپل ځنګل دی چې هغه هم بچ شي او دې سره چې دی نور ځنګل هم په دې کې ولګي چې د دې علاقې ښکلا چې ده هغه کې لږ اضافه راشي. نو دې کې چې کوم قدرتي ځنګل دی د هغې چې کوم حفاظت دی او د سمګلینګ کا خاص کر دی هغې باره کې مونږ لکه ډېر زیات ایکشن اخیستی دی او د سمګلرانو خلاف مونږ خاص کر کریک ډاون کړی دی او په یو صورت هم مونږ دوی ته اجازت نه ورکوو چې د ځنګل تباه کړي او لاندې یوسي خپل کاروبار په دې باندې لکه دارومدار د خپل کاروبار په دې راولي. مننه. لکه د حفاظت سره سره لکه په اورګزۍ کې ټول نه زیات څه کوم کېږي د چینار کېږي او د سره غوز څه کوم دی یو ځنګلي میوه دی خو ډېره خوندوره میوه قیمتي میوه دی. د سره چلغوزی څه کوم دی هغه هم او زیتون دې دپاره د کوم جنګلاتو کوم هغه دی سټرګل دی کوم کوششونه هغه څرنګه روان دي؟ دې کې خو اوس زمونږ عمران خان صاحب چې کوم دی وزیر اعظم پاکستان هغې پکې لکه د زیتون حوالې سره لکه خاصه توجه ورکړې ده او دې علاقه کې خو لکه زیتون ځنګلي زیتون ډېر زیات دي او په هغې باندې صرف د ګرافټینګ ضرورت دی چې هغه ګرافټ شي او دې کې نوي بوټي هم ولګي د زیتونو. نو دا علاقه د اکنامک اپلیفټ چې دی هغه به هم وشي او د دې حوالې سره هم لکه زموږ محکمه هم لګیا ده، اګریکلچر ډپارټمنټ چې هغه هم لګیا دی او
فلحال لکه هغې مطابق باره کې لکه PC1 چې دی هغه انډر پروسس دی نو هغې نه پس بیا په دې باندې موږ اکشن اخلو. اکثر لکه مخکې په اورکزۍ کې څومره پروجیکټ شوي لکه مرجر نه پیله هغه پروجیکټ به وشوي بیا به لکه بس وبه لګېدی خو بیا به تحفظ نه و اوس تحفظ دپاره کنټېدار یا داسې څه اکټیویټي روانې دي؟ بالکل په دې کې موږ سره په دې پروجیکټ کې لکه کنټتار هم شته دی هغه موږ لکه هغه چې کوم پلانټیشن وشي د هغې نه ګیر چاپېره موږ تاو کړو هغې په وجه باندې لکه کوم مال مویشي چې دي هغه هم ونشي او په دې کې لکه بوټي چې دي هغه حفاظت وشي نو هغې په وجه باندې بیا لکه د دوی لکه ریزلټ ډېر ښه راځي. نو خلکو دي کې یو تحفظ هغه دا تحفظاتو خلکو ولا یاره دا ځنګلات مونه به ځمکې قبضه کوي داسې څه هغه خو نشته دا بالکل لکه دا اورکزۍ ډسټرکټ چې دی خاص کر یا درادم خیل چې دی دا ټول شاملات دي په دې کې سیټلمنټ یا نه دی شوی نو دې کې کومه ان کیس چاته وایي چې تاسو خپل رغبار راکړئ چې په دې موږ تاسو ته ځنګل لګو نو دا خلک یو مس پرسپشن چې دا خو حکومت راغلی دی او موږ نه دا ځنګلو په نام باندې ځمکه قبضه کوي نو هغې سره موږ باقاعده په سټامپ پیپر باندې موږ اګریمنټ وکړو چې دا چې موږ کله ځنګل ولګو درې کاله موږ خصمانه وکړو نو هغې نه پس به تاسو ته دا حوالې کېږي بیا ځمکه هم د ستاسو ځنګل هم د ستاسو او دا زموږ ډپارټمنټ سره د دې هېڅ غا نشته دی چې تاسو نه موږ اونرشپ اخلو نو اونرشپ بس تاسو خپل برقرار نو موږ صرف تاسو ته په دې باندې ځنګل لګو چې د دې علاقې ښکلا هم سیوا شي او بل تاسو ته لکه د کومه د سوځولو لرګي دی کم از کم دا تاسو ته اویلیبل وي او دې ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې د دې کوم قدرتي ځنګل دی په دې کې موږ سره سات راکړي او دا ځنګل چې دی موږ په شریک باندې بچ کو د سمګلرانو نه هم بچ کو او د دې علاقې چې کومه ښکلا ده چې دا هم بچ کو او راتلونکي نسل ته موږ سپریک دو چې هغه راتلونکي نسل داسې نه چې بیا موږ بل ورځ نه او زموږ راتلونکي نسل چې دی هغې ته بیا شړ غرونه پراته نو زه دا پیغام ورکوم چې دې کې موږ سره خپلوسه کوشش وکړي دا ځنګل د دوی دی او دوی دپاره یې موږ ساتو نو چې دوی موږ سره سات راکړي نو دا به ډېر ښه شي. جی قدرمنو مینوالو د اورکزۍ ډسټرکټ ډیری کې زه ایسار الحق یو ځلې بیا تاسو ته حاضر یم. قدرمنو مینوالو لکه څرنګه تاسو فارسټ والا خبرې واورېدلې فارسټ یقینا په ضلع اورکزۍ کې ډېر اهم کردار دی او د ستاینې وړ خبره چې هغو کوم پلان روان کړی که دغه پلان روان وي نو اورکزۍ پرمختګ لپاره به دا ډېر ښه کردار وي په هغه کې مختلف قسمه پروجیکټس دي هغه حوالې سره به خبرې کوو د اورکزۍ لوکل ګورنمنټ ایډي عرفان صاحب مو سره موجود دی. عرفان صاحب پروګرام کې درته هرکلی وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان صاحب دا راته ووایه چې په کوم لوکل ګورنمنټ طرف نه یعنې په موجوده وخت کې کوم داسې پروجیکټ روان دي چې هغه د اورکزۍ پرمختګ یو سبب جوړېدلی شي؟ تاسو لکه چې څرنګه خبرې په اورکزۍ کې به شمول چې څومره زمشده فاټه ده په هغې کې مختلف داسې کارونه روان دي چې کوم د خلکو چې کوم کې محرومي وه کوم کې احساس محرومي پکې ډېر زیات و هغې جسټیفیکیشن چې کوم هغه ختمونه لپاره حکومت داسې سټیپس اخیستي دي چې د خلک چې کوم د اډپا راولو چې کوم سیټل ایریاز دي په دې کې موږ سره اوس زه به د لوکل ګورنمنټ خبرې کوم مختلف سکیمونه دي موږ سره په دې کې پیمنټس اف سټریټس دي انسټالیشن اف واټر سپلای سکیمز دي پکې بیا لینک روډز دي پکې بیا چې کوم د کلورډس دي او نور داسې سکیمونه دي موږ سره چې کوم روټ پرابلمز دي هغه هینډل کوي او اډریس کوي نو دغې کې موږ سره چې څومره سکیمونه دي ښه شی دغه دی چې حکومت هغه شی ټارګټ کړی دی چې کوم موږ به حیثیت افیسرز فیل کوو چې پرایم ټارګټس دي که هغه اډریس شي نو چې کوم خلک دي هغې ته به د کوم زم شده فاټه ده د هغې صحیح چې کوم میوه ده هغه به ورته میلاو شي. کمال په دې هغه کې دا دی چې دې کې دا نه دي کتلي چې څوک کومه ایریا د اپوزیشن سره ده کومه ایریا د حکومت سره ده ایم پی ایز او ایم این ایز خبره کوم. اوس لکه په اورکزۍ کې مثال کے طور پر کلایا بازار دی په هغې کې موږ انسټالیشن اف سولر لایټس وکړل همدغسې هغه ځای کې چې کوم داسې کارونه دي چې کوم ډېر ضروري وو لکه ګروپ لیټرینز ایټسټرس دي دا مو پکې وکړل فوټ پاس دي هغه مو پکې وکړل دغسې په غلجو کې چې کوم بازار دی هغې کې مو سټریټ لایټس خو دا یو موډل دی هغه موډل داسې دی چې موږ دا لکه حکومت دا ګوري چې دلته چې انسټالیشن اف سولر لایټس وشي نو څه بینیفټس به وي او د خلکو څه رایه ده د دې متعلق نو اون د سیم پیټرن چې کوم نورې ایریاز دي لکه نور چې کوم اته بازارونه دي هغې کې هم لکه اوس انټیګریټډ ایریا ډیولپمنټ پروګرام دی په هغې کې مونږ PC1 هم تیار کړي دي او مونږ ورک آوټ پکړی دی
هغې کې هم هغې چې کوم د کلایا او د غلجو پیټرن دی په هغې پیټرن باندې په نور بازارونو کې هم کار کیږي ان order to bring that area چې کوم د سیټل ایریاز دی هغې په اعتبار راوستلو کې. قدرمنو مینوالو ایډي صاحب خبرې تاسو اورېدلې دې پروګرام کې موږ سره په دې واخه کوم لوکل ګورنمنټ ایس ډي او انجینیر لیاقت هم موجود دی. دوی سره خبرې اترې کوو. لیاقت صاحب پروګرام کې هرکلی یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت صاحب ایډي صاحب خو تفصیلي په تاسو لوکل ګورنمنټ باندې خبرې اترې وکړي، خو دا راته ووایه چې کوم کارونه روان دي آیا هغه کوالټي کارونه دي که نه مخکې کوم ورکزي ایجنسي دور هغه شانتې کرپشن او په بیلونه په هغه کې کاغذو کې کېدو که نه هغه شانتې هغه خو نشته چې کډ بیلنس صحیح روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کومه خبره کرپشن ولا وکړه نو تاسو زه په دې لږ معمولي غوندې خفه عامه شوم. انشاءالله ته وګرځه دې نه مخکې ایجنسۍ کې کوم ښه کارونه شوي دي ما نه زه خو به ځان خپل سپار ډېر زیات وکړم، خو که تاسو خلکو نه تپوس وکړو نو ایجنسۍ کې ډېر زبردست کارونه دې نه مخکې هم شوي دي. بېله تاسو نه مخکې داسې شته کارونه نشته چې یو ثابت کو لوکل ګورنمنټ کې ما اندازه کې داسې خلکو هغه سوچ پیدا شوی دی چې کرپشن مخکې اورګزو کې ډېر زیات و، خو دا ته زه یقیني سیم کم از کم ما د ایجنسۍ کې ډېر وخت شو بچی ما پیژني که نه نو د دې لوکل ګورنمنټ شوه یا څه شوه دا هسې خلک خبرې دي. تاسو کارونه چې کوی شو 2007 نه یا 2009 څخه نن تاریخ پورې دې کې د ما علاقې کې د اورګزو کې چونکې ما خپل علاقه دی او زه دې مې فخر کوم او ډېر ښه زبردست کارونه شوي. کرپشن خو سوچ نه بار خبره دا هسې خلکو یو ایشو جوړ کړی چې کرپشن شوی دی. کوم پروجیکټ کېږي تاسو وخت په وخت د هغه وزټ کوو؟ بالکل مو هر وخت وزټ روان وي او دې نه مو وزټ نه د بعد مانیټري ټیم روان وي، انسپیکشن یې کېږي، ډي سي غټ ایم پي او هغه به ای پیګانو ته تحصیلدارانو ته هغه سکیمونه ریفر کول و به کتلو. اکثر موسه میاشتې کې یو ځل مانیټري ټیم ولري. موجوده وخت خبرې کوو موجوده وخت خو داسې لکه تاسو شاید زه که اوس ویم تاسو به دا وایو سره دا خپل ځان صفتي تاسو عوام نه تپوس کوی شو د مو علاقې کې کوم کارونه نن تاریخ پورې روان شوي دي یا روان دي او ډېر زبردست کارونه روان دي او چې مو اوس ریسنټلی پټ پاتې وکړي سولر لایټس مو وګو په کلای کې او ډبري کې هغه خلکو کتلی دي او دې مې خلکو ډېر خسي او ډېر زیات خلک خوشحال دي. یعنی په کوالټي او کوانټیټي باندې څه کمپرومایز نشته. انشاءالله داسې سکیم به ما نظر کې خو نه وي چې هغه کې تا کرپشن شوي یا کوالټي خرابوي که نه باقاعده مانیټري ټیم والا وزټ کوي او اوس کوم سکیمونه روان دي ډېر زیات روان دي. انشاءالله نور به زه نه مته سولر لایټس او فوټپاتې جوړېږي، واټر سپلای سکیمونه موږ سره ډېر زیات دي په لو کوالټي کې لو کاسټ کې چې هغه د نورو محکمې یا پبلیک هیلث یا څه هغه په 63 लाख या 64 लाख या 80 लाख موږ په 13 लाख یا 20 लाख موږ سکیم کمپلیټ کو 35-40 کسان کورونه هغه مفید کیږي. او کدی کې د ټیکادارو څخه ناقص میټریل اس کرپشن یو هغه مې کار بندو کنه کرپشن خو ټیکادار سوال نه پیداږي چې محکمه نه ملو کله محکمه ملو ټیکادار هغه سره کرپشن کار کی ډیر سکیمونه موسا ورشو ټیکادار ته انسټرکشن غلطیاں انسان سکیږي غلطیاں نه غوامو دوباره مزدار خ یعنی اورګزي خلک تاسو نه پرومید کې دی شي چې تاسو تاسو کوي شو زه خو دوی سه پیرومید هو تاسو تاسو کو اخیری کې خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ اخرو خلک دا پیغام تاسو دوه کمیټي جوړ کیږي چې سکیم روان دي یو ټیکادار غلط کر کی په کیسه غلط محکمه ته راشي چې دا کار غلط دی او تاسو راشو دا چکو کنه نو هغه کې مو به اصلاح کیږي هغه علاقې کې خلکو به لګويخي نو د خلکو ته ډیر زیات عوام ته کوم علاقې کې کار شروع دي پکې هغه خلک ویښ شي هغه خپل سکیم په خپل انسپیکشن کې نو متوي چې دا کار خراب دي مونږ ورزو او ان شاء الله کار ومو خپ دغه کوالټي او عوام ته څه فائدہ وي ان شاء الله. ډیره مننه لیاقت صاحب د پروګرام کې وخت راکولو قدرمنو مینوالو د انجینیر صاحب خبرې واورېدلې یقینا دوی په کار کې ډېره
اهم کردار وي چې دوی صحیح انسپیکشن ونه کړي. اکثر بیا کې کارونه خراب شي، پیسې خو ولګي خو بیا هغه رزلټ ملاو نه شي. که چېرې دغه رنګې دوی کوالټي کوانټټي خیال وساتي نو یقینا خبره دا به اورکزۍ یو کال بعد به یو نوی تصویر پیش کړي. دې وخت کې موږ سره یو ځایي مشر هم ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نوم مو څه دی جی؟ حباب حسین. حباب حسین. دا راته ووایه چې کوم په اورکزۍ کې کارونه روان دي ډېر تیزي سره، دې باندې تاسو خوشحاله یو؟ تاسو دې حوالې سره څه موږ زبردست خوشحال یو، خاص کر لوکل ګورنمنټ نه څه ښه تیزي سره کارونه شروع دي او تقریبا 85 سکیمونه کوم نه دي علاقو کې ښه تیزي سره روان دي. مخکې لکه په اورکزۍ کې د پولیار او د هغه نه و د شنه نه و نو څه کڼی دې سره به اورکزۍ دغه بدل شي؟ ډېر به بدل شي، کم ډېر ښه زبردست دا سیسټم شروع دی او لایټ والا خاص کر او پی سی سی روډونه کوم شروع دي هغه هم ښه زبردست شروع دي. جی قدرمنو مینوالو، په ضلع اورکزۍ کې د خلکو لویه کومه مسله دی هغه د اوبو هم دی، چې کومه هغه پبلیک هیلث سره تړلې دی. د پبلیک هیلث کارکردګي په حوالې سره موږ سره په دې وخت اکسن کوم پبلیک هیلث عامل صاحب هغه هم ولاړ دی، هغوی سره خبرې اترې کوو چې دوی دې حوالې سره څه. السلام علیکم اکسن صاحب. وعلیکم السلام. اکسن صاحب، په ضلع اورکزۍ کې خلکو ته د اوبو ډېر غټ تکلیف دی. تاسو طرف نه پبلیک هیلث طرف نه په اورکزۍ کې څومره سکیمونه روان دي او هغه به څومره پورې هغه کمپلیټ شي د خلکو د اوبو د مسله حل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا دی چې اورکزۍ کې اکسن پبلیک هیلث مخکې نه و، چونکې دا نیولی کریشن وشو، ډویژن جوړ شو، موږ ته مشکلات شته. په بار کې موږ تقریبا 3 باندې کار شروع دی واټر سپلای کې، ګریویټي بیسډ سولرایزیشن او ټیوبیل. نو موږ سره تقریبا د وخت 125 سکیمونو باندې کار شروع دی. 125 سکیمونو کې موږ تقریبا 65 سکیمونه چې هوا کمپلیټ دي او د بقایا چې دي د باندې کار ښه تیزۍ سره شروع دی که نه. موږ زیاتر کوشش کوو چې سکیم سولرایز شي. هغې کې مسله هغه ګوډ قاعده دی چې موږ ته بجلی یو خو لوډ شیډینګ دی او بل بیل ډېر زیات راځي. په سولرایزیشن کې موږ ته دا یو غټه فایده ده چې بیل نه راځي او زمونږ اوبه چې دي 24 غنټې اویلیبل وي. اورکزۍ کې تقریبا 60 سکیمونه سولرایز شوي دي، 30 باندې نور باندې کار شروع دی، هغې کې 18 سولر دي او 12 ګریویټي دي. قدرمنو مینوالو، تاسو د کوم متعلق افسران دي هغوی خبرې اترې واورېدلې. د کوم په ضم شوي ضلع اورکزۍ کې کوم ترقیاتي کارونه روان دي هغه حوالې سره موږ خبرې کوو. موږ سره د اورکزۍ ډسټرکټ ډیپټي کمشنر محمد خالد صاحب موجود دی. خالد صاحب، اول د پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. ډي سی صاحب، اول راته دا ووایو چې تاسو لوکل ګورنمنټ لیول باندې کوم کارونه روان دي هغه کوم چیک اینډ بیلنس دی هغه تاسو په خپله نګرانۍ کې هغه کوو؟ بالکل جی، د ګورنمنټ چې څومره کارونه دلته روان دي، څه خو پلان دي او څه آن ګوینګ دي، نو هغه ټولو باندې موږ خپل نظر دی. لوکل ګورنمنټ دلته کې مختلف قسمه فیسلټیز به جوړېږي، پبلک پارکس به جوړېږي، د هغې نه علاوه سبزي منډی به جوړېږي، دلته کې به مویشي منډۍ جوړېږي، د هغې نه علاوه دلته کې به سلاټر هاوسز جوړېږي، ذبحخانې. دا ټول د دې دپاره چې کوم ځایونه دي هغه هم موږ خوښ کړي دي او د هغې نه علاوه موږ د هغې اکوزیشن وکړو. هغه کارونه د به را روان کلونو کې انشاءالله شروع کېږي او په کمپلیټ کېږي. په هغې باندې زموږ ښه مکمل نظر دی. په بس سټانډز دي، پکې ډبوري کې دی، یو په کلای کې دی او دا شانتې موږ هر یو ځای کې نظر شته او موږ د په کارونو چې کوم آن ګوینګ کارونه دي په هغې باندې نظر دی. هغې چې کوم سټریټ پیومنټ شو، دا چې کوم لوکل روډ شو، د هغې نه علاوه چې کوم ډرینیج او سیوریج د دې چې کوم دی اکټیویټیز دي، د هغې نه علاوه چې کوم د واړه واړه په سکیمز دي، د ډرنکینګ واټر سپلای سکیمز، هینډ پمپس شو، پریشر پمپس شو، دا قسم اکټیویټیز چې کوم د لوکل ګورنمنټ دي هغې باندې زموږ ښه مکمل نظر دی. او د هغې نه علاوه موږ کولابریټیو اپروچ سره هم کوشش کوو چې کار وکړو. لکه یو ډپارټمنټ چې دی که نه هغه کوشش کوي چې هغه بل ډپارټمنټ سره کولابریټ کړي. څنګه چې دلته په غیلجو کې اوس یو پروټیکشن بند چې دی که نه خانکي ته والی کېږي، د هغې نه تقریبا 4.5-5 کنال
علاقه چې کومه ده کنه موږ ته میلاو شي هغه کې بیا موږ لوکل ګورنمنت ته دا ټاسک ورکړی چې هغه کې خپل غو پبلک پارک جوړ کړي دا شانته ای سر سکیم نه هغه کې پلازا نیمه جوړه کړي چې دا غټ غټ فیسلټیز لایک نادرا پاسپورت افیس یا دا پوسټ افیس شو یا مطلب دا چې دا سينور چې کوم فیسلټیز چې فیسلټیز موږ دلته غل جو ایکسټند کو ورسره موږ کوشش کوو چې ورسره الایډ فیسلټیز څومره هم دغه د لپاره پکاري هم ورته زر تر زر موږ ارینج کو چې خلکو ته خلک فیسلټیټ شي گرین سیکټر کې مکمل لګي موږ کار کوو گرین سیکټر کې اګریکلچر ایکسټنشن باندې موږ کار کوو په فارست باندې کار کوو نان ټیمبر فارست پروډکټس چې کوم ته جړی بوټي وای کنه هغه باندې لګیا دي موږ کار کوو او دا غي نه علاوه موږ په ورلد لایف کې هم کار کوو ورسره موږ چې دی کنه دا بیو انټیګریټډ ایریا ډیولپمنٹ پروګرام هم اوس دی وخت موږ د ګورنمنت اپروف کو تقریبا 1.5 ارب روپو پروګرام دی ډېر غټ پروګرام دی پای کوارټر سیکټر هم کاورډ دی گرین سیکټر هم کاورډ دی او پای کې تقریبا 7 ایریاز دي 7 ایریاز دي پس اورګزو کې کم ځای کې پټنشل شته د اوبو او کم ځای کې پټنشل شته د زراعتو او کم ځای کې پټنشل شته د لکه باغی کې چې دی کنه د زراعتو ورسره د فارست نه دا ټول هغه علاقې موږ سلیکټ کړي دي باغی کې زموږ انټیګریټډ اکټیویټیز دي او کوشش به موږ ورسره کوو چې خلک هم موږ ټیکنیکل ټریډز کې ټرین کو چې کوم زموږ نوجوان طبقه ده هغه موږ په ټیکنیکل ټریډز کې ټرین کو دا غي نه علاوه بیا هغه ته موږ دا فیسیلیټیشن هم ورکو چې هغه دي ځان ته واړه اس ام ایز لکه سمال اینڈ میډیم سایز انټرپرایزز او دا واړه چې کوم یونټس دي صنعتي یونټس شو هغه دي ځان ته اسټابلیش کی چې کوم سکل هغه زده کړي دي یا دلته کوم فیسیلیټي او کوم ځای کوم پوتنشل موجود دي هغه بهتر چې کوم دی کنه استعمال دي یو کې هغه ته هیڅ قسم داسې سرمایه د انویسټمنټ هم څه مسله یا مشکل درپیش نشي یعنی اورګزی قبل دغه تم لراله شي چې زم کې دونه بعد اورګزی کې خکرونه روان دي او ان شاء الله ډیر زر به د اورګزی د نقشه چینج شي ان شاء الله دا چې دا تاسو را روان وخت کې به تاسو ګورئ دې ځکه یو خدا گرین سیکټر کې ډیر غټ انقلاب را روان دي دا غي نه علاوه چې واټر سیکټر دی پای کې ډیر ښه انټرونشنز روان دي هغه نه علاوه د لوکل ګورنمنت سیکټر کې اربن ډیولپمنٹ کې ډیر غټ چې دی کنه پروګرام را روان دي 870 ملین تقریبا 700 تقریبا 25 ملین 72 کروڑ روپے یو پروګرام دی پای کې موږ چې کوم 9 د دې مارکیټس دي نو مارکیټس دي د ډیسټریکټ اورګزی هغه مین مارکیټس اوب موږ ډیولپ کوو مارکیټس کې مطلب دا چې موږ دکان نه بنه جوړو هغه نه علاوه هر څه هغه نه علاوه لکه دا غزي سټریټ شو دا غزي ډرینیج شو سیوریج شو ای کې واټر سپلای شو هغه کې چې دی کنه پبلک واشرومز شو او فوټ پاتس شو لایټس شو ویټینګ ایریاز شو دا ټول به موږ ته پروینشل ګورنمنت دا ویلی چې دا بر روان کال کې موږ تاسو ته فولي فندډ پروجیکټ درکو پاګې به تاسو دا 9 بازارونه دا 9 چې کوم مارکیټ سیده به تاسو ډیولپ کوئ اګه دا وشو نو ان شاء الله دې سره بچی تاسو ګورئ دا ورغزو غ نقشه بالکل بدل شي خلکو ته ډېر غټ فیسیلیټیشن هغه میلاو شي او خلل ته کې به مارکیټ او بزنس اکټیویټیز هم ډیفینیټلی سپورټ کیږي چې کله مارکیټ او بزنس اکټیویټیز چې دې سپورټ کیږي خلکو هغه اکونومیک چې کوم دغه دغه چې کوم سټیټس دی به امپروف کیږي اکونومیک سټیټس چې امپروف کیږي نو خلک هم خپل علاقو ته واپس راځي خپل علاقې سره چې د اٹیچمنټ هم سیوا کیږي او موږ خپل دا غواړو چې خلک په خپل علاقو کې خوشاله او خو مطلب دا سټیسفاید ژوندونه تیري مننه لکه ډي سي صاحب خبرې تاسو اورېدلې د سره تاسو کوم کنسلټنټ د دوی ډپارټمنټ کسان دی غوي خبرې تاسو اورېدلې نو موږ دا امید ساتلې شو چې څو وخت پس به ان شاء الله په اورګزی باندې یو خوشحالي روانه دي ترقیاتي کارونه روان دي زه ایثار الحق تاسو نه په دې خبرې سره اجازه غواړم چې څه هم کارونه کیږي که د حکومت ذمہ داری جوړیږي څه د خلکو ذمہ داری جوړیږي څه خلک هم خپل ذمہ داری پوره کړي نو ان شاء الله لري نه دي چې د موږ سیمې به ډیره زیاته ترقی وکړي ان شاء الله بل پروګرام کې به یو ځل بیا تاسو ته حاضرېږو د الله په امان